رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو د خدمت لپاره د یو داسې ماشوم ضرورت و چې هغه هوښیار هم وي او هغه دننه کور ته هم تللی شي او هغه د بهر کار هم کولی شي، اگر که دغه وخت کې د پردې احکام نو نازل شوي ابتدا کې. حضرت انس رضی الله عنه هغه خوش قسمته او سعادتمند صحابي دی چې دا قسمت بوڼۍ د هغه په نوم راووته. د هغه مور بیبي دی راوستو د ابو طلحه په سلا سره. ابو طلحه رضی الله عنه خپل پلار نه دی، لیکن هغه ښه تربیت کولو، ډېر په مینه یې ساتلو. د دواړو په مشورې سره دغه ماشوم حضرت انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستو. مور بیبي ورته د مینې نه اونیس وې، نوم یې انس و. طالبان علماء کرامو ته پته ده انس مکبر دی، اونیس مصغر دی. تصغیر یو وجه محبت هم وي، مینه د مور د خپل بچی سره مینه، د مینې نه به ورته اونیس وي. وی چې یا رسول الله هذا اونیس، دا اونیس ما راوستی دی، دی قبول که خپل خدمت لپاره. د دې مور به مطلب یې دا چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت هم کوي، او دویم دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صحبت کې چې هغه سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. داغه په صحبت کې چې دی کله پاتې شي نو د دنیا او د آخرت خوشبختی او سعادتمونه به د حاصل شي. دې سره سره به د علمی او اصلاحي تربیت هم وشي. او په رښتیا چې شوی دی ګڼ شمېر روایات احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی روایت کوي. دغه حضرت انس رضی الله عنه به خدمت کولو، چونکې هلکو په خدمت به کله کله د ماشومانو نه او هلکانو نه چې څنګه کوتاهی کېږي داسې به د نم کېدل. پیغمبر علیه السلام به واستولو پسې کار پسې، او بیا به دی په لاره کې چېرته ملګرو سره په لوبو کې لګیا و. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار ته استولی و او ملګرو سره په لوبو شو، هغه کار هېر شو. د الله رسول ویلو چې ویې کتل دی په لوبو لګیا دی، نو غوږ نه یې ونیو، غوږ یې تې تاو کړو، ورته فرمایي چې یا ذا الاذنین، ای دوه غوږونو والا، ما چې ته کار پسې استولی وې څنګه چل دی وکړو. یو ځل یوه بوټي پسې استولی و، د هغې بوټي نوم حمزه و، او هغه دشته کې و هغه بوټی. وی لاړ شه دا راړه. هغه بوټی داسې و چې د مدینې خلکو وړو لویو ټولو پېژندو، لکه مونږ چې څنګه ډیل او کبل پېژنو. حضرت انس رضی الله عنه لاړو، بیا ایثار شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورپسې راووتو، چې ویې کتل دی را روان دی، ورته یې وفرمایل یا ابا حمزه، ای ابو حمزه، چېرته وې تا خو ناوخته کو. ابو حمزه د حمزه پلار، او حمزه د هغې بوټي نوم و، یا مطلب یې دا دی حمزه والا، د فلانکي بوټي والا چېرته وې. بیا د ده کنیت دی، اوس هم د ده کنیت د حضرت انس رضی الله عنه نشته، لیکن نوم یې شته. احادیث ته روایت دی ابو حمزه کنیت دی، او حمزه یې نه زوی نه یې لور وه، بلکې د هغه بوټي دی نسبت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ته 3 دعاګانې کړې وې، 3 دعاګانې. یو دعا ورته دا کړې وه د خدمت په عوض کې، یا الله ته یې مال ډېر کړې. دویمه دعا یې دا کړې وه اولاد یې ډېر کړې. درېیمه دعا یې دا کړې وه چې یا الله ته ورته بخښنه وکړې. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 دعاګانو کې دا 2 دعاګانې ما په خپلو سترګو ولیدې په دنیا کې. یو اکثار مال، یو اکثار اولاد چې الله پاک وکړي، مال ډېرېدل، اولاد ډېرېدل، او درېیم مغفرت. د دې درېیم انتظار کوم چې الله پاک دام راکړي، ځکه چې د مغفرت پته په آخرت کې سړي ته لګي، په دنیا کې نه. دا 2 مې ولیدل، مال یې دومره و
چې د مال وسره څه کمی نو. مدینه منوره کې کور، په بصره کې کور، په کوفه کې کور، په مدینه کې څو کورونه، بصره کې څو کورونه، په کوفه کې څو کورونه. دا خو صرف جایداد او پراپرټي وه، کورونه ډېر. بیا د هغې نه علاوه نور ځمکې، پلاټونه، بیا نور مال، ډېر مال الله پاک ورکړی و. دا د هغې دعا برکات و. دویم اولاد یې دومره و چې یو ځل له خپلې یو لور نه تپوس کوي، صحیح بخاري کې دي، امینا لور و، امینا لور نه تپوس کوي چې بچی ما څومره ماشومان مړي دي؟ او ته وایي چې 100 خو دې مړي دي. دومره اولاد خدای پاک ورکړی. نو بعضې وایي چې ټول یې ورته 100 یاد کړي وو، سلبي اولاد 100. مونږ چې نن سبا د 2 نه ډېر شي نو بچے 2 هی اچھے. نو حالانکه چې صبر د سری اولاد ډیر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوج الودود الولود فإني مکافر بكم الامم. او چې څوک نکاح تړي علما نو د نکاح د خطبه په دوران کې دا حدیث وایي داسې ښځو سره نکاح کوي چې هغه بچي ډیر پیدا کوي، بچي ډیر پیدا کوي. اوس هغه بچي 2 هی چې ناره کمه شوي ده، خو چې کوم ژوندي پیدا شوي دي هغه مړه کوي. نو کله ورته وایي چې کورونا ده، علاج شروع کړي نو په علاج مړ کړي. کله ورته وایي چې پولیو ده، علاج شروع کړي نو په علاج کې یا ختم شي یا انساني صلاحیتونه هغه ختم شي، جنکۍ شنډې شي او هلکان چې لوی شي به ماشومان نشي پیدا کولی. په دې طریقه باندې کمی. هغه پروپاګانډا اوس کمه شوه، بچه 2 هی چې اوس د ژوندي ختمول غواړي په څه طریقه. په بله طریقه د اغیار او د یهودو د نصاراو لپاره معمولي بانې جوړې شي، په ملک حمله وکړي، د ملک افراد کمی. خو کیږي هغه وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. تاسو په خوخه کار نه کیږي، ستاسو خوخه د الله د مشیت د لاندې ده چې خدای څه وغواړي هغه کیږي. نو عرض مې دا کولو چې خدمت، هغې د خدمت په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې ده، یا الله مال ډېر کړي، یا الله اولاد ډېر کړي، یا الله بخنه ورته وکړي. او د خدمت والا ته دعا د انسان د زړه نه روزي، من صمیم قلبه، د زړه د کومې نه دعا روزي. یو خو هغې چې ته چاته ووایې چې ما ته دعا وکړه، او یو هغې چې هغه تا ته د خپل زړه نه دعا وکړي. بیا چې ته چاته وایې چې ما ته دعا وکړه، بیا د هغې مختلف اقسام دي. ما دا واقع مخکې بیان کړې ده. مونږ په حرم شریف کې حج ته تللي وو، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم تللي وو او زه هم تللی وم. داسې مې ځکه وویل چې هغوی سره زه یو ځای نه وم تللی، هغوی بیل ګروپ کې تللي وو، زه بیل کې خو هلته یو ځای شو. بیا حضرت وفرمایل چې ته مونږ سره راځه. ما ورته حضرت زه خو هوټل مې دی، هلته مې ملګري دي، هغوی به خفه کېږي، هغوی ته خبرې مبرې کول وي. به هر حال خو به چې نن شپه دلته وکړه، شپه مې هلته کې وکړه، یوه شپه که 2 شپې مې کړې وې. پېشمني چې مونږ حرم ته تلو نو حضرت به وختي پاسېدو، اودس به یې وکړو، بیا به ورپسې زه پاسېدم، بیا به ما اودس وکړو. نو حضرت مفتی صاحب اودس وکړو، کمرې ته رادننه شو، ځان تیاری حرم ته ځو. ما اودس کولو نو زه دغه وخت کې پاسېدم له کټ نه، نو موبایل باندې رنګ رالو. ما اوچت کو، پاکستان نو چې اوچت مې کو، د دې ځای یو ملګری و، هغه خبرې کولې، سلام کلام وشو. د هغې نه پس بیا ما ته وایي چې ما ته دعا وکړه. ما ورته وایي چې ښه کوم ده. ما ته بیا دویم ټکی دا کوي سپیشل دعا راته وکړه. سپیشل نه، ما خو سپیشل دعا نه پېژنده، ځکه چې دعا او سپیشل دعا کې زه فرق نشم کولی. ما ورته وایي ښه سپیشل دعا به راته وکړه. بیا دریم ټکی دا وکړو، ما ته وایي تهجدو کې راته دعا وکړه. نو ما ورته وایي چې الله توفیق راکړي، یاد مې وي نو انشاءالله تهجدو کې به راته وکړه. بیا په دې صبر نشو، نو ما ته وایي دعا کې راته وژاړه. ما ته خپل کار کوه، ضرورت بستای، جرم به تا نه شوي، جاړم به ورته زه. زما خپل ګناهونه لږ دي چې زه په هغې وژاړم چې تا ته به بېل جاړم. مې وژاړه ته او دعا به زه وغواړم. نو حضرت لګیا و، ځان ته جرابې مرابې راغشتې، او زه کمره کې ډډې ته لګیا یم، هغه سره دا خبرې کوم. حضرت مفتی صاحب خاندي. ما ته وایي دا څوک و؟ یو کس یاد کړو، دا فلانکی و. مې نه حضرت فلانکی نو، بل څوک و.
ما ته وی دا خو عجیبه سړی و. نو دعا راته وکړه، سپیشل دعا راته وکړه، دعا راته تهجدو کې وکړه، په دعا کې راته وژاړه. داسې قیودات چې ته لګې نو د سړي د زړه نه کله کله ازار راوځي. هلکه باران مې پرېږده، زه به هم څه کوم که نه. بعضې کسان به داسې وو چې هغه ما ته به ډېر زیات زورور و. ما ته به وي چې ته صاحب زما ټلیفون نه اوچتی. نو ما به ورته ټلیفون ستا څنګه اوچت کړم؟ ته سړی پرېږدې، نه نفل ته پرېږدې، نه تلاوت ته پرېږدې، نه دعا ته پرېږدې. چې سړی هلته که لاړ شي ستا پرېږدې، هله به ته دعا وغواړي. د بعضې خلکو کار دغه وي، هغې غریب په ټلیفون چا سره رابطه دلته شوي نه چې حج ته یا عمرې ته لاړ شي، نو هلته که ډېر ټلیفونونه کړي نو د هغه سهار نه تر ماښامه پورې نه پرې مونځ لګي، نه تلاوت، نه ذکر، نه بل یو کار، نه طواف، بس ټلیفون او ټلیفون. په دې کې به سړی د الله جل شانه عبادت څنګه کوي؟ عرض مې دا کولو چې د دعا هم مختلف اقسام دي. داسې دعا نه سړی د زړه د کومې نه کوي، د سره یې کوي نه، او چې کوي بیا د زړه د تل نه کوي. بیا په زړه کې کله کله غوسه راشي، بد خیال راشي چې دا سړی دی ما ته آرام نه پرېږدي. نو یو دعا ده، او په خدمت باندې چې تا ته څوک دعا وکړي نو هغه د زړه د کومې نه کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، ماشوم دی وړوکی. بخاری شریف کې څو ځایه دا واقعه ذکر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کره شپه وه. ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي د ترور وه، د مور خور یې وه، خاله یې وه. هلته شپه وه. دا شپه چې تېره که نو داسې تېره کړي دی، دومره هوښیار دی ماشوم. عبدالله ابن عباس صاحب عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو په وخت کې یا 10 کاله یا 14 کاله، د دې په منځ کې مختلف اقوال دي. مراهقو، قریب البلوغ، بالغ شوی لا نه دی، ډېر هوښیار و. د شپې هغه شپه تېره که خو کتل چې د الله رسول به د شپې څه کوي، یعنی مونځ به څنګه کوي، اودس به څنګه کوي، دعاګانې به څه وایي، هغه ټول هر څه د هغې یوې شپې د نوټ کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې پاڅېدو، داسې د بیبي سره خبره وکړه، بیا چې خوب وکړو نو بیا داسې چې پاڅېدو په مخې لاس راښکل، د ځان نه خوب تختولو، بیا د قرآن پاک دا آیات وي، سورې آل عمران آخري آیتونه، بیا د هغې نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم پاڅېدو، دا هر څه نوټ کړي دي. بیا استنجا ته لاړو او دسمات یې وکړو. دی پاڅېدلی دی نو د لوټه ډکه کړي ده چې د الله رسول خو استنجا خانې ته دغسې وردن نه شو. زه ورته اوبه یوسم، هغه اوبه یې بهر کېښوې، هر څه لوښي کې چې وې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول لا چې استنجا ته ولاړو، بیا و بهر راتلو نو خپله به یې اوبه اخېستې. د کور افراد بیبیانې به یې پاڅولې نه، روغ غونې به یې ورلرې کړو، روغ غونې به پاڅېدو چې څوک پانې سي. چې لوټه یې وکته د اوبو ډکه نو ډېر خوشحال شو، ځکه چې اوس خو بمبي دي، هغه زمانه کې به اوبه چېرته نه راړلو، د مش نه به اچولو. نو دا تیاره لوټه چا ایښي ده، په دې کې سهولت و. نو د الله رسول وروسته بیا بیبي نه تپوس کوي چې دا اوبه چا ایښې وې؟ وایي چې یا رسول الله دا د ماشوم ایښې وې، ابن عباس. نو عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې بیا مونځ ته ودرېدو، او بیا چې کوم دی نو زه ګس طرف ته ودرېدم، بیا ښي طرف ته کوم دام واقع ده. دغه وخت کې د لوټې کې خو د لږ خدمت چې عبدالله ابن عباس صاحب کړی دی، د دې خدمت په عوض کې عبدالله ابن عباس وایي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره جوخ کوم، فضمني الیه، فضمني الیه، زه ځان سره جوخ کوم د ډېرې مینې نه، محبت نه، او د جوختېدو سره هغه فیض د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک نه عبدالله ابن عباس صاحب ته منتقل شوی دی. د الله په کتاب باندې په صحابو کې پوه شخصیت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی. په دې لږ عمر کې هغه فیض منتقل شوی، او دعا یې ورته وکړه اللهم علمه الکتاب، یا الله د کتاب علم ورته وښیه. کتاب الله تفسیر ابن عباس د عبدالله ابن عباس صاحب د لاس لیکلی تفسیر نه دی، لیکن د هغې تفسیري اقوال وروستو جمع شوي دي، او د هغې تفسیري اقوال په نورو باندې بر دي. دا د هغې دعا برکاتو. دا دعا د څه په بدله کې وه؟ د خدمت. خدمت داسې شی دی چې ته د چا خدمت وکړې، تا ته د زړه د کومې نه دعا کوي. د مور خدمت وکړې، د پلار خدمت وکړې، د یو معذور خدمت وکړې، د مشر رور خدمت وکړې، د خپلو خپلوانو خدمت وکړې، د شیخ خدمت وکړې، د استاز خدمت وکړې.
مونږ کتلی دي چې خدمت د چاو کې سړی کله الله جل شانه بغیر د دعا نه ته بغیر حسي طور سره پوهېږې به هم نه، او الله جل شانه به تا ته د هغې هغه بدله او ثمرات درکوي. مونږ په خپلو سترګو هم لیدلي دي، داسې موقع راغلی دي چې الله جل شانه دا سعادت د استادانو نصیب کړی دی، بیا د هغې هغه آثار هم په ژوند کې ما لیدلي دي. نو به هر حال خدمت ډېر عجیبه شی دی، او خدمت داسې شی دی چې دې سره خیراتونه او برکاتونه خو نصیب کیږي، د هغې نه علاوه دعاګانې نصیب کیږي، خیراتونه برکاتونه نصیب کیږي. ذاتی طور سره چې ړومبی انسان ته فایده رسیږي هغه د ده څه ده؟ تواضع، اصلاح نفس، عاجزي. د نفس په تصوف کې د تصوف ټول خلاصه او نچوړ دا دی د نفس ګوشمالي کول، نفس رګړایي وکړي، داسې نفس رګړایي. مونږ به زمینداره چې کوله ځمکه به مو واړوله، نو ځمکه به چې په دواله شوه، دواله به یې دې ته وې چې ړومبي ځل باندې به دې ایوي وکړه، بیا به دې په دوباره پکې ایوي وکړه، هغې دواله سره به ځمکه نرمه شوه، بیا چې به ماله شوه بیا به نوره نرمه شوه. ګوډ چې هم په رمبي کولو چې څومره پکې رمبی وایي نو دومره ځمکه پستېږي او نرمیږي. دا د هغې ځمکې ګوشمالي کېږي چې څومره ته ټقۍ ډزۍ ایوي پکې کې، کوداله پکې وایي، رمبی پکې وایي، دومره هغه پستېږي او نرمیږي. د هغې نه واښه وځي، د هغې نه ګن بلا ټوله وځي او هغې لوټې ماتېږي او نری کېږي. څومره چې انسان د خپل نفس خیال ساتي څومره یې ګوشمالي کوي، دومره د نفس چې کوم دی نو هغه قیمتي جوړي. او لکه څنګه چې د ځمکه پرېښوه، حل پکې نه چلی، ایوي پکې نه کې، کوداله پکې نه وایي، رمبی پکې نه وایي، دا به شاړه شي. دره به بوشړي به پکې راوخیږي، ډیره او کبل به پکې راوخیږي. دغسې چې نفس پرېږدي د هغې خیال نه ساتي دا شاړه شي. کوم سړي چې نفس آزادۍ ته پرېښی، اس کو چھوڑ دو، جو ہم معاشرہ کرتا ہے وہ ہم بھی کریں گے، چې څه په معاشره کې وي هغه به مونږ کوو. دې سره چې کوم دی نو د انسان نفس هغه شاړ شي، هغه په سړي باندې بیا سور شي، د سنډا غونې غټ شي، ځمکه بنجره شي، په هغې کې غنې، جاړې، کاریزې، کنډیارې، زوزان دا پکې زرغون شي، او دا څیزونه چې زرغون شول بیا د هغې ایستل هم ډېر زیات ګران شي. نو نفس پرېښول نه دي پکار دی ته. د ټولو نه بهترین شی هغه د نفس د اصلاح لپاره خدمت دی. په خدمت کې تواضع ده، په خدمت کې کسر نفسی ده، په خدمت کې تکبر ختمول دي، په خدمت سره د انسان اصلاح کېږي. ډېره زمونږ اکابر د خپل اصلاح نفس نه تر اخره پورې هغې په دې کې لګیا و. فارسی کې بیت دی، اندری را میں تراش و میں خراش، تا دم آخر دم فارغ نباش، اندری را میں تراش و میں خراش. په دې لاره کې بس توګل کوه، زخمی کېدل، چرته به پروزي، چرته به زخمی شي، چرته څه چرته څه تکلیفونه وي. مجذوب صاحب وایي چې یہ کشتی ہے عمر بر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. ټول عمر به نفس سره لګیا جګړه کو، کله به تا راوغورځوي لږ ساعت دپاره، کله به یې ته راوغورځوي. په دې لاره کې به لګیا یې. تا دمې آخر تمې فارغ نه باش، تر اخره پورې چې څو پورې ستا کې سا غړېږي تر هغې پورې به وزګارېږي نه، دا کشتي به کې دی نفس سره، الله به کار کوي. او د هغې بهترین صورت هغه د خدمت خلق په صورت کې. زمونږ کابر مونږ ته خپل استادانو ما په بنوري ټاون کې په کراچۍ کې سبق ویلی. ابتدائی کتابونه مې د صرف یو څو ګردانونه او ګلستان یو دوه بابونه، د صرف کتابونه یو څو مستقل کتاب نه، صرف نور رضا هغه مې بهر ختمه کړي وه، نور کتابونه مې نه ویلو. استاد راته وی چې لاړ شه. لاړم، د اولا نه مې تر دورې حدیث پورې په بنوري ټاون کې سبق وی. دا واقعه مې څو ځله اورېدلې وه چې مولانا بنوري رحمه الله د مدرسه بنوري ټاون بانیو. هغه زمانه کې هغې په ابتدا کې د مدرسې نوم ایښی مدرسه عربیه اسلامیه، مدرسه عربیه اسلامیه. نن سبا زه ته یو خبر هم عرض کړم، تاسو کې علما هم شته.
مونږه چې مدرسه جوړه کو کنه د یو کوټۍ او پکې ناست څوکي د محلې ماشومان او نورانی قاعده وي او د لیکلي جامعه فلانکې فلانکې او لوی جامعه، حالانکه دا جامعه ټکي خطا دی د مدرسې ته ویل. جامعه هغه مدرسې ته ویل کېږي چې هغې کې قرآني او حدیثي ټول علوم ویل کېږي، ټول علوم هغې ته وایي جامعه. په هغې کې علم الصرف وي، په هغې کې علم النحو وي، په هغې کې علم اللغه وي، په هغې کې علم التاریخ وي، په هغې کې علم الادب وي، په هغې کې علم السیره وي، په هغې کې علم الفقه وي، په هغې کې علم اصول الفقه وي، په هغې کې علم الحدیث وي، په هغې کې علم اصول الحدیث وي، په هغې کې علم المعانی وي، علم البیان وي، علم البدیع وي، بلاغه، په هغې کې بیا احادیث وي او علم اصول حدیث، په هغې کې علم الفتاوا وي، په هغې کې علم الدعوه والارشاد وي. دا ټول پکې وي، دې ته څه وایي؟ جامعه. دا ټول کلیات دي. او دلته کې جامعه نوم څه ته کېدي؟ ډېر ملګري راشي مدرسه مونږ جوړو په هغې نوم کېدو، تاسو څنګه نوم خوښ دی؟ ما ورته تاسو سرچ کړی دی؟ ما ته وایي جامعه فلانکې فلانکې یا دارالعلوم، او وی هغه مکتب صرف نورانی قاعده پکې ویل کېږي، یا یو ماشوم دی پکې په ناظره. دا څه شی دی؟ دا کبر دی، تکبر. دا ډېر خطرناک شی دی. دا د ده په زړه کې لوی وي، تکبر وي چې زما زه چې څنګه غټ یم داسې زما مدرسه هم غټه ده. اکابرینو به زمونږ ما هغې ته سوچ کولو، زه چې د بنوري ټاون په دروازه باندې دننه شم نو ما پورته وکتل نو په هغې زوړ نوم په سیمټو لیکلی و، مدرسه عربیه اسلامیه، مدرسه عربیه اسلامیه. 8 کاله مې پکې تیر کړي. په هغې د پاسه بیا وروستو بورډ ولګېدو جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوري ټاون. دا د مولانا بنوري رحمه الله نه غالبا پس دی، ما ته اوس پخه خبر نه دی یاد، خو د هغې خپل نوم چې و هغه مدرسه عربیه اسلامیه و، حالانکې و پکې ټول فنون. دا څه شی و؟ تواضع. دا تواضع څه سره راغلي وه؟ اصلاح نفس شوی و. هغه دې سره چې موږ ته استادانو دا واقع څو ځله بیان کړه، وی چې د بنوري ټاون بیت الخلاګانې وي، مونږ چې لاړو نو زړې وي، بیا وروستو نوي جوړې شوې، هغه زړې وي. هغه نوي چې جوړې شوې زړې چې وي لاندې نه خوړلی شوې وي. زمونږ د دې دیهات خلک چې لاړو، زه چې لاړم نو ما 4-5 ورځې په هغې کې قضای حاجت نه شو کولی، ځکه چې مونږ مختو د بیت الخلا نه. زمونږ په کلي کې کور و دیهاتي خلک په کلي کې په کور کې نه کښېني، بهر بتلل. اوس خو ټول باترومونه کور کې جوړ شول. موږ به قضای حاجت ته د کور نه تقریبا 1 میل فاصله کې تلو، هله به موږ نو هلته چې کېناستو به نو یو هغه لاندې هغه دروازې ماتې وي، او یو موږ سره به نږدې خلک راوړېدو، نور طالبان هغې به انتظار کول چې کوم باتروم کولاو شي چې موږ دننه شو، نو قضای حاجت به نه راتلو. بیا نورستو چې نوي جوړ شول نو د هغې دروازې لغونې فکس وې، نو ډېر خوشحالو. هغه نوي بیت الخلاګانې جوړې شو تقریبا 110 په یو ځای کې، په هغې موږ ډېر خوشحالو. نو یو ځل یو جاپانی طالب و، جاپانی د جاپان نه راغلی و، اوم د هغه نسل نه، هغه غونډیان ني پلن مخونې چې ډېر ذهین و، وړوکی ماشوم. هغه شیطان راغلی دی، چېرته ورته زړه داسې ویلي دي، خلک د ماښام په مونځ ولاړو لکه څنګه چې موږ د ماښام مونځ وکړو. هغه د الفي یو بوتل راغشتی، ما هغه وخت نه ومنله چې د جاپانان وخت ډېر ذهین دي. یو بوتل راغشتی دی، نو په هغه ټولو تالو کې څه د پاسه 100 بیت الخلاګانې وي. د ماښام د مونځ په دې دورانیه کې چې هغه 10 منټه ده، د 10 منټو کې هر یو تاله کې یو څاڅکی اچولی، کونه یې نه د سورې د تالې، هغه یې پلټه کړي، د څاڅکی پکې اچولی، بیا تللی بلې ته بیا بلې ته. چې ماښام مونځ شو خلک رالو، طالبان هم رالل، استادان، چاته ضرورت وي چې کوم یو سړی چابي منډي په خپل بیت الخلا کې، خپل بیت الخلاګانې چابي پکې نه ځي. داسې چلو شو، یو ته ګوري بل ته ګوري، ځکه چې تاله صحیح سالم ده، چابي پکې نه ځي، جنات پکې نه راوتي که څه بلا ده. بیا چې اخر په غور سره وکتې شو دی کې خو الفي ده، بیا دا چا چوری دی، بیا ډون کېدو، بیا هغه جاپاني هغه ما چوری، بیا دا ولې بیا څه وې زړه کې مې راغله. هغه پلار هم جاپانی و، د هغه نسل نه و، هغه ډېر په مینه راوستی و، نو ځکه مدرسې هغه یې سره رعایت ډېر زیات کولو. نور د بارني ملکونو
د انګلینډ وو، د افریقي وو، د کینیا وو، د یو ځای د بل ځای ډېر ملکونو خلک، د جاپان پکې دا یو ماشو. نو هغه ته په دې وجه څه وي داسې کار یې کړی. نو به هر حال لا خو مې ضمناً یو خبره وکړه. نو وی هغه بیت الخلاګانې چې به وي هغه به صفا وي، زړې بیت الخلاګانې چې شپه به تېره شوه، سهار چې به څوک لاړل چې به یې وکتل نو داسې به وي لکه د ښیښې په شان صفا. خلک به حیران وو چې دا خو ما نه د صفا کړي، تا نه د صفا کړي، دا بیت الخلاګانې چا صفا کړي پته یې نه لګېده. یو ځل یو کس زړه کې وکړل چې یاره زه به نن ګورم چې دا څوک صفا کوي. هغه پټ په مورچه کې کېناستو، وایي ټوله شپه به زه ویښه تېروم. چې ویې کتل یو سړی رالو، بوزۍ والي ده، په څادر کې پټ دی، مخ یې نه ښکاري. یو بیت الخلا ته دننه شو، هغه یې صفا کړه، بیا د هغې نه راووتو بلې ته دننه شو. چې بلې ته دننه شو نو د ړومبی خو ورنلو، ځکه چې کېدای شي دی قضای حاجت ته راغلی. چې د یو نه راووتو بلې ته دننه شو، د بیا هغه سړی ځان پسې ور بند کړو. دی رالو بیت الخلا سره بهر ودرېدو. چې هغه بیت الخلا صفا کړه، کش کش یې کول، دی پوهېدو چې دی صفایي کوي. چې بهر راووتو نو سړی دی بوزۍ والي نو لاس نه یې ونیو. ورته وایي چې څوک یې؟ هغه ورته کش نه کوي. بیا ورته وایي چې ما پرېږده ستا څه کار دی؟ ورته وایي نه ما ته به ځان ښیې. ځان یې ورته وښور. نو هغه د مدرسې باني مولانا محمد یوسف جنوری رحمه الله، په خپله باني مباني محتمم د مدرسې. ورته وایي چې هغه دی په زلزل شو، ګبراو شو، طالب و هر څوک چې و. ورته وایي چې چاته به ووایې نه، هغه ساعت خو چاته نه دی، بیا یې وروسته ویلي دي. بهرحال د هغې برکات سو. مولانا محمد یوسف جنوری رحمه الله علم کې هغوی چې اوس ته ګورې د هغوی علمي مقدار معیار معلومول غواړې نو د هغوی یو کتاب وګوره. د هغوی قصاید هم دي، په عربۍ کې اشعار دي. د هغوی یو کتاب وګوره، معارف السنن. هغه پوره مستقل د ترمذي شرح نه ده، کتاب الحج پورې ده. هغه چې وګورې ته به وایې سمندر یې په کوزه کې بند کړی دی. زه چې د هغې مطالعه کوم، ما په دورې حدیث کې کوله، ما د خوند راکول. یو صفحه د معارف السنن باندې ته شرح لیکې، د عبارت ټول نه نقل کوي. هکذا فی الفتح والعمده او فتح القدیر، دغه رنګې فتح کې دي، عمده کې دي، فتح القدیر کې دي، توضیح کې دي. نن ته به د کتابونو نومونه راتلل، ما به د توضیح تلویه یادوي. حالانکې وروستو راته پته ولګېده چې دا د بخاري شرح ده، توضیح د بخاري شرح ده، موږ سره دلته پرته ده، ګڼو جلدونو کې ده. علامه ابن ملقن رحمه الله ده غالبا. بهرحال الله جل شأنه په دومره لوی فضل کړی چې هغه به عربو ته تلو، په جامع ازهر کې یو ځای بل ځای په عربو ملکونو باندې په کانفرنسونو کې به بیان کولو، فی البدی عربي به وي. هغه فیض چې شان ورشا کشمیری رحمه الله تعالی جل شأنه ورکړی و علمي، د الله د خپل طرف نه ورکړی، هغه مولانا بن نوري رحمه الله ته منتقل شو. دا په بني ادم کې سوي الله جل شأنه خپل خوښه شي، لیکن په هغه کې څه استعداد وي نو ځکه نو دا د هغې برکات چې ځان یې چاته نه خولو. د مدرسې د بیت الخلاګانو بیا په خپله صفایي کول، دا یې څه کول؟ اصلاح نفس، د نفس اصلاح. مونږ چې څه کار وکړو نو مونږ وایو چې مخې ته راشي، چې خلکو ته ظاهر شي، خلک ووایي چې فلان کې دا کار کړی. زمونږ په اکابرو کې اوس راته پته نشته دی چې څوک مولانا حسین احمد مدني رحمه الله دی یا هر څوک چې دي. په هندوستان کې په ریل ګاډي کې سفر کولو، دا م راته استادانو په مدرسه کې واقع بیان کړي. ریل ګاډي کې سفر کولو نو هندوستان خو مسلمانان هم دي، هندوان هم دي. مسلمانان پکې د پاکستان نه سیوا دي، لیکن هندوستان غټ ملک دی، هندوان هم پکې ډېر دي. په ګاډي کې هندوان مسلمانان ټول سفر کوي. نو دغه حضرت هم ناست دی او ورسره هندو ناست دی څنګ په څنګ. هغه هندو قضای حاجت دپاره پاڅېدو، قضای حاجت ته پاڅېدو، بیت الخلا ته لاړو. دی پوه شو ځکه چې ده ورسره خبرې اترې شوې وې، لکه سړی چا نه تپوس کوي کوم ځای ته ځې، چېرته ځې، څه دې نوم دی. نو هغه په یو سټیشن کوزېدو، هغه مخکې و. دی پاڅېدو قضای حاجت ته، چې څنګه لاړو نو فوراً بیا رالو. نو مولانا صاحب ورته وایي چې ته خو فلانکي زر رالی، ولې رالی؟ ورته وایي چې بیت الخلا د ناستې قابله نه ده، ټول اسخا ده. په دې ګاډو کې دا شی وي، ټرینونو کې موږ پکې سفر کړی دی کراچۍ ته. ما 15 کاله 8 او 9
15 کاله پکې تللی راغلی زړه مې ترې ستړی شوی. نو په هغې کې بعضې خلک بیت الخلا غلط استعمالوي او بل اړي شي، نو بیا ټوله د انسان په دې ګندګۍ باندې ککړی دننه بیا څوک کېناستی نه شي. بل انسان ته ضرورت پیښېږي نو کېناستی نه شي. نو دی رالو ځکه چې دا هغه څښا او ګنده ولیده، رالو کېناستو ورته وایي چې وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، هغه داسې ده چې د ناستې قابله نه ده. نو مولانا صاحب ځان ناغرضه کو چپ شو. یو ساعت تیر شو، یو څو منټه پس مولانا صاحب روغونه پاسېدو، لاړو بیت الخلا ته چې ویې کتل نو رښتیا څښا وه. نو دننه یې ور بند کو او هغه اوبه بمبه پکې وه او اوبه راخلي او هغه ګند صفا کوي. په هغې کې پیپ وي، سورې وي، هغې کې هغه ګند ځي، اوبه ځي، اوبه راخلي، هغه ګند صفا کوي. اوبه راخلي په کومه طریقې صفا کو والله اعلم، خو بیت الخلا یې داسې که چې صفا سوتره شو. بیا ځان پاک کو، لاس یې پاک کل، بیا رالو کېناستو. هغه هندو سره سیټ په سیټ سیټ یو. هغه ته وایي ابھی تو میں آ رہا ہوں فارغ ہو کے، وہ تو بالکل صاف پڑا ہے. زه اوس رالم ما وکتل هغه صفا ده. دا یې نه وی چې ما صفا که، هغه صفا ده. تا خو وی چې څښا ده، هغه صفا پرته ده. هغه هندو ته خو ضرورت و، هغه زر پاسېدو، لاړو ویې کتل شیشې غوندې صفا وه. هغه کېناستو، هغه فارغ شوی دی، خو بیا ده څخه رانلو. ہندو بیان کئی اگر میں واپس جاتا اور مولانا کے پاس سیٹ پر بیٹھ جاتا تو میں مسلمان ہوتا. بیا کېدی شي چې زه مسلمان شوی وی، زه ټینګېدی نه شم، په ما دومره اثر وشو چې دا خو دا بیت الخلا همدغه ده صفا کړي، دا مسلمان دی او ما ته د خیر رسولو دپاره یې دومره کار وکړو چې هغه ګند په خپله غورځولی دی. څنګه یې غورځولی که خو نور څه ني، پارسې چې اوچت کړی. دومره اثر پې وشو چې هغه د خپل سټیشن نه مخکې سټیشن باندې کوز شو چې زه چې ته مسلمان نه شم. وروسته پته لګي نه والله علم چې مسلمان شوی دی که نه. دې پورې د هغه واقع راځي. عرض مې دا کول زما عزتمنو چې الله جل شانو کې یو انسان هغه غواړي چې زما فوري اصلاح وشي، نو خدمت باندې ډېره، او خدمت باندې د سړي عزت، شرافت، درجه کمیږي نه، په تکبر یې کمیږي. تکبر باندې کمیږي. تکبر باندې داسې کمیږي چې دا کوم سړی چې د غره په څوکه ولاړي که نه، د غره په څوکه هغه ته د لاندې خلک واړه واړه ښکاري، لیکن د لاندې خلکو ته دا سړی داسې د ماشي نه کم ښکاري. ماشي نه دی وایي چې زه غټ یم، دا لاندې خلک واړه. هلکه ته چې وګورې دلته مونږ جهاز ګورو په اسمان کې، نو جهاز راته په مشکل سره ښکاري، د ماشي نه وړوکی ښکاري جهاز، او په یو جهاز کې 300 250 کسانې. نو کوم سړی چې هغه ځان ته ډېر اوچت وایي، هغه خلکو ته د ماشي د وزر نه سپک ښکاري. حدیث مبارک دی من تواضع لله رفعه الله، چې چا د الله جل شانه دپاره تواضع اختیار کا، الله جل شانه دی اوچتی. دلته مرګرو مخکې دا ویلي د صفایي په باره کې، نو ما بله موضوع ذهن کې وه، خو ایک دم مې ذهن دې طرف ته منتقل شو، کېدی کې په دې کې ما ته او تاسو ته خیر وي په دې خبرو کې. الله جل شانه دې زمونږ اصلاح فرمایي او الله پاک دې مونږ ته په ښو خبرو باندې د عمل توفیق راکړي. کېدی شي چې بعضې ملګري د خدمت په اراده راغلي، شته دی پکې خدمت دپاره راغلي دي، نو یو خو دا خبرې ذهن کې کېنوئ، دویم دا چې خپل اعمال او معمولات په پابندۍ سره کوئ. کوم ملګري یک راتي اعتکاف ته راغلي دي یا خدمت ته، اعمال او معمولات په پابندۍ سره کوئ. د شپې معمولات، د ورځې معمولات، اعمال، خپل تسبیحات چې څوک بیت دي، تهجد، اشراق، چاشت، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ کہف، تسبیحات، تلاوت د قرآن کریم، دا هر څه، مناجات الفقیر، د دعاګانو اهتمام، پېشمني په وخت کې دعاګانې 10 منټه 15 منټه، دغسې انفرادي ځان ته دعا او اجتماعي دعا، انفرادي دعا د امت لپاره، د ځان لپاره. نن سبا ډېر بد حال شروع دی، ډېرې ګډې وډې په ملک کې شروع دي، د فتنو دور دی، او د دې نه بچ کېدل د الله جل شانه نه موږ سوال کولی شو، رجوع الله په شکل کې. نو د دعا اهتمام، خپل اعمال او معمولات او د هغې سره سره صفایي، دا د لوی ځای دی دارالایمان. او مونږ چې
د تیرو اکابرینو د خانقاه او د هغې د تربیت هغه کتاب کې سړی وګوري، واقعات یې واوري، نو زیات تر اصلاح هغه په خدمت باندې شوي. بس د لاسو خپو کار. شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله، هغه د هندوستان د هغه نوسې د نیکه د مرګ نه پس د نیکه په لار د هغه په پل باندې پل کې خلق وستل چې زما نیکه سره کوم خیرات و، د بلخ نه، د بخارا نه، د یو ځای نه، د بل ځای نه خلک راتلو، هغوی به بیعت وکړو، هغوی به اصلاح دپاره دلته کې چلکشي کوله، بیا به هغوی ته زما نیکه اجازت ورکولو، هغوی به تلل په خپله علاقه کې به خیر خورولو. بیا مونږ داسې نه دي کړي، زمونږ د خاندان نه هغه خیر لاړو، زه ویم چې زم هغه شان شم. نو د خپل نیکه یو مجاز بیعت خلیفه هغه څخه لاړو، بلخ ته لاړو، کوم ځای ته لاړو. زمونږ اکابرو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده دا واقع ذکر کړي ده. هلته چې څنګه لاړو نو د نیکه خلیفه و چې ویې کتل چې دا خو زما د شیخ نوسی دی، نو ځان سره په تخت کېنولو. د هغه ډېر مال حالو، د هغه ډېر مال حالو، ښکار به یې کولو، اسونه یې ساتلي وو، سپي یې ساتلي وو د ښکار، په تخت یې کېنولو. خبرې اترې څنګه راغلې، ځکه چې د هندوستان اوږد سفر دی. دی ورته وایي چې صاحب زه خو زما نیکه چې تا ته کوم څه درکړي وو، زه د هغې وصولولو ته راغلی یم، یعنې خپل اصلاح دپاره معرفت بالله هغه حاصلول غواړم او تا څخه دې دپاره راغلی یم. ویې ښه دې دپاره راغلی وی او وی تخت نه کوز شه ښکته کښېنه په ځمکه. بیا په ځمکه کېنولو، بیا ورته خدمت حواله کو. بیا داسې خدمت یې اغوښتی دی چې بیا د ده شیخ ده ته خوب کې راغلی دی، د هغه نیکه ورته وایي چې ما خو تا نه دومره خدمت نه واغوښتی لکه څنګه چې تا زما نوسي نه واغوښتو. ډېر سپي ورته ورکړي وو د ښکار، او ورته وایي چې هغې ته یې رسۍ اچولې وي او مضبوط سپي وو. وایي چې دا قابو که 2 سپي او چې دا د نه خلاص نه شي. نو ده د دې یارې نه چې د شیخ په خبره کې اول پکې تکبر و، هغه یې ته ایستو ایستو ایستو، بیا دې حالت ته راغلو چې ما نه دا سپي خلاص نه شي، ځکه چې سپی ښکار وویني بیا منډه وهي. نو د هغې هغه پړي زنځیرونه یې د خېټې نه چاپېره کړل. نو چې کله سپو ښکار ولیدو هغوی منډه که، نو د قابو کولی نه شول، ډېر زورور و، تکړه و. نو دی ځان پسې یې راښ کړل، ځان پسې یې راښ کړل. بیا ورته مالک اواز وکړه، بیا ایثار شو. دومره پورې رګړایي کړي وه خدمت ته، د دې لپاره چې نفس اصلاح وشي. نو عرض مې دا کولو چې دا په دې سره کېږي. نن سبا دا شی نفس نه برداشت کوي، هر څه را باندې کو، ته بیانات را باندې کو، تقریرونه را باندې کوه او کارونه را باندې د عزت کوه، په ښه عزت ځای کې مې کېنوه، نعتونه را باندې وایه، خو یو خدمت دا راته ګرانه خبره ده. او بیا هغه خدمت چې په هغې کې کسر نفسي وي. بعضې خدمت د سړي طبیعت ښه لګي، لکه د روټۍ خدمت شو. نو بعضې خدمت داسې چې په هغې باندې سړی تنګ شي، تنګېږي. هغه خدمت ته لاس شه چې په کوم باندې تنګېږي، نفس د نه غواړي اصلاح په هغې کې. الله پاک دې زموږ په ښو خبرو عمل، پاک دې زموږ په ښو خبرو عمل، پاک دې زموږ په ښو خبرو عمل، پاک دې زموږ